السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم ان شاء الله ټول بخیر. یو اهمه موضوع ده چې په دې باندې خبره وکړو. دا یو سپاټ ته زه راغلی یم په رباط کې. ما راځه دا مهمه او ضروري خبره چې دا پکې شامله کړو. په باجوړ کې یو هلک دی، دغه د اختر په دویمه ورځ باندې سپي خوړلی دی او بیا چې دی هغې هسپتال ته بولې نو هغې ویکسینیشن هغې ته نه دی شو. نو د هغې د وجې نه چې دی بیا هغو پرون نه بل پرون هغو هسپتال ته راوستی دی، بیا پېښور ته وړی، مختلفو علاقو ته وړی. خو په هر حال هغه هلک چې دی نو هغه وفات شوی دی. د پلار په بقول باندې پلار یې وایي چې دا ما هسپتال ته راوستو، غوپار یې کوله او ډېر زیات چې دی نو هغه اثرات پکې وو. نو هسې ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ هسپتالونه او دغه شانتې زمونږ هیلث سنټر چې دی نو دا فولي اکوپډ نه دي. په دې کې زمونږ د ضرورت د ژوند چې کوم ضروریات هغه چې هغه مونږ ته پکې نه دی اویلیبل، هغه پکې موجود نه دي. د سنیک بایټ دپاره، د ریبیز دپاره، د ډاګ بایټ دپاره، هغه شانتې د نورو مختلف قسمه هلته زهریله څیزونه دي، د هغې خلاف دلته هېڅ هم نشته. نو اپنې مددات په تحت باندې به څه کول پکار دي؟ یو څو څیزونه دي، یو څو خبرې دي زما په خیال باندې چې اول دا مونږ په پاکستان کې کله اوسېږو نو دا عمل پیرا کړو، ځکه بجلي نشته. ګورئ دلته مونږ راغلي یو خولې راوند بهیږي، بجلي خو نشته، نور د ژوند نور سہولیات خاص هم نشته. مهنګایي کمرتوړ مهنګایي ده، نور هم ډېرې مسلې دي. نو اپنې مددات په تحت باندې به مونږ عوام خپل مدد کوو او کوشش به کوو چې خپل بچي دا شانتې خپل اهل و عیال، خپل ګاونډیان، خپل رشته داران دا د مصیبتونو نه، دا د تکلیفونو نه وساتو، د دوی سره مرسته وکړو. د ډاګ بایټ په باره کې به زه خبره وکړم چې کله هم څوک سپي وخوړو، اوس نن سبا چې کومه دی ګرمۍ موسم دی نو که هر سپي څوک وخوړو دې له پکار دی چې دا ویکسین وکړي. یو خصوصا نن سبا چې کومه ورځې دی نو په نن سبا ورځو کې د سپي لنګېږي هم، دا سپی چې دی بچ دا لنګېږي هم، دا بچي هم راوړي او دا ماشومان چې دی د دې بچو پسې منډې تلډې وهي. نو په دې وجه باندې د مور چې کومه دا ډېره زیاته اګریسیو کېږي، په دې باندې ډېره زیاته چې ده نو هغه قارېږي په دې خبره باندې. چې کله مور د دې بچو خواله څوک ورځي نو دا مور چې دی دا پې حمله کوي، دا چې دی نو دا د خپل بچو د حفاظت لپاره د هر حده پورې ځي. نو زموږ ماشومان خصوصا پښتانه ماشومان دا خورانکاري اکثر شیطاني میطاني کوي، نو دا د سپو د بچو خواله ورځي. نو اکثر هغه سپی پې بیا حمله وکړي نو د هغې په خوله کې خو که د ریبیز جراثیم نه وي، د ریبیز د وایرس نه وي، نو نور خو هم پکې ډېر شی ګند موجود وي که نه. نو د هغې نه د بچاو دپاره خپل ماشومانو باندې اول نظر وساتئ چې د ماشومان د دې سپو د ساتلو نه او دغه شانتې د داسې سپی نه چې هغه اګریسیو وي د هغې د خوا نه مکمل طور باندې وساتئ. خپل ماشومانو باندې خصوصي نظر وساتئ چې د سپو سره لوبې مه پې کوئ نو چې دا مکمل دا ختمه کړي. دویمه خبره، خلکو په کورونو کې هم سپي ساتل دي، چا ډاګ ساتلی، چا کیټ ساتلی، چا نور هم ډېر شي څیزونه خلکو ساتل دي، خو هغې د ویکسینو غم ورسره نشته. تا سپی ساتې، په سپي باندې تا 1500-2000 روپۍ خرچه نه شي کولی نو څه دی ساتې، خو پرېږدی که نه. تا قیمتي سپي راولي، خلک وایي ما جرمن شپر راوستی، ما لیبراډار راوستی، ما پلانکې راوستی، ما پلانکې راوستی، خرچه پې نه شي کولی نو څه دی راولي، څه فایده؟ دا مه ساتئ. چې خرچه پې کولی شي 2000 روپۍ خرچه ده، په 2000 روپۍ د دې ویکسین میلاویږي. دا ویکسین ورته وکړه، ریبیز ویکسین ورته وکړه، دا پریماډاګ، هیکزاډاګ دا څیزونه ورته وکړه. 6 میاشتې پس دغه خرچې دي، دا خرچه پې وکړه، خپل بچي هم محفوظ کړه، د ښځې د کلي نو ګاونډیان هم محفوظ کړه، ستا نور رشته داران دا ټول محفوظ کړه. نو دویمه خبره همه دا چې څوک په کور کې پټ ساتئ نو دا چې دی د هغې ویکسینیشن دا ضروري طور باندې وکړئ. درېیمه خبره، اوس الله دې نه کړي، الله دې نه کړي خو څوک سپي وخوړو دا به اوس څه کوي؟ دا به اوس ګوره فوري طور باندې چې کله دا سپي وخوړو نو دا به دغه ځګۍ چې دی فوري طور باندې به دا ځګۍ انځي. په څه باندې به انځي؟ په پایوډینو به یې نه انځي. خلک وایي په پایوډینو مه انځه، پایوډین انټیسپټیک دی. خو د دې لپاره سپیشل څیز چې کومه دی چې په هغې کې د دې د وایرس چې کوم دی دا کل کېږي نو هغه د ډیټال، دا به ځګۍ په ډیټالو باندې بار انځي، په ډیټالو باندې به انځي. که ډیټال اوس مثال په طور نه وي نو بیا په پایوډینو انځلی شي. ډیټال باندې به دا ځګۍ بار انځي چې کله د هسپتال ته ورسېدې نو بیا به ډاکټر پوه شي او د هغې کار پوه شي. خو د هسپتال ته راتلو پورې به بار 5 پیرې، 6 پیرې، 7 پیرې، 8 پیرې دا تا په ګنټه کې کم از کم دا به انځې، بار به دا ځګۍ دا به صفا کې. بل چې دا ځګۍ له وتړو نو دا ځګۍ له وخوړو نو دا ځګۍ به تړئ نه. دلته اکثر خلکو یو ځګۍ وخوري او بل ځای په تسمو د ټیټ وتړئ. دا تړل مړل دا نقصان ده دي، دا چې دی نو دا ډېر دا نور هم نقصان سازي.
اوس ته مثال په طور الله دې نه کې څوک سپي وخوړو نو دا فوري طور باندې څه چل کوي دا اوس نن سپي وخوړو نو داسې به نه کوي چې یاره نن خو زه نه یم وزګارو او سبا به مې دا ماشوم هسپتال ته بوځم یا بل سبا به بوځم زه هسې دا چل به نه بلکې سپي وخوړو نو ټول کارونه ختم لږ هم په دې کې رازم راغلی دا هر سره به پرېږدې ته به خپل ماشوم که دا ماشوم تا ته خوږي دا ماشوم به ته وړې هسپتال ته ماشوم به ته هسپتال ته رسې as soon as possible په کوم ځای کې انټي ریبیز ویکسین ملاویږي دا ویکسین به ورته کې اوس دا ویکسین به ورته کله کې په دې هم ځان پوهه کول پکار دي دا ویکسین چې کله څوک سپي وخوړو په دې نه 2 هفتې بعده پورې دا ویکسین چې کومه دي لکه مطلب په 14 ورځو کې به ورته یا ته 4 پیرې کې یا به ته 6 پیرې کې 4 پیرې یا 6 پیرې ګوره په کومه ورځ چې خوړلې په دغه ورځ باندې به وکړې بیا په 3 ورځ باندې به وکړې بیا په 9 ورځ باندې به وکړې بیا په 14 ورځ باندې به وکړې دا یو پروتوکول دی داسې نور هم ډېر ښه پروتوکول دی چې ګوره په 3 ورځ په اولې ورځ وکړي په 3 ورځ وکړي بیا په 6 وکړي په 9 وکړي بیا په 14 وکړي دا هم پروتوکول دی مختلف پروتوکول دی مختلفې طریقې دي خو خبره ده چې څوک هم سپي وخوړو نو as soon as possible دا به هسپتال ته رسوئ او دا چې دی د هسپتال کې به د دې د علاج دپاره کوشش کوئ منډه تړله به وهئ بیا که د دې د علاج سهولیات په دې کلو کې په دې ډسپنسریانو کې یا په دې ځایونو کې نشته نو دا به فوري طور باندې ته داسې ځای ته رسې چې چېرته انټي ریبیز ویکسین دا میلاویږي په 14 ورځو کې دننه په دې سپي کې د دې د سایکل په دې انسان کې د دې د سایکل پوره کېږي او د دې هغه اثرات په هغې باندې ښکاره کېږي نو 14 ورځې بعد الله مکه بیا تاسو ته مسلې بیا وروسته چغې وهئ بیا افسوس کوئ بیا وایي چې انتظامیه دي شي پلانکې دي شي پلانکې دي شي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې بیا وروسته ام پی منل اټنشن ګورئ د هغې نه ښه خبره دا ده چې په وخت باندې ته د خپل ماشوم قدر وکړې د خپل ماشوم چې دی د هغې خیال وساتې او د هغې چې دی د مخکې نه پرې نظر وساتې رسپونه یې وساتې که مثال په طور چېرته خونخوار سپي وخوړو فوري طور باندې بیا ویکسینیشن او ویکسینیشن بیا د دې د پروتوکول لا فالو کړي ته به ډاکټر ته هلته ووایي چې دا به زه کله راځم دوباره نن مې ویکسین وکړه دوباره به کله راځم تا ته به ووایي چې ته په 3 ورځ راځې په 6 به راځې په 9 به راځې په 14 به راځې دا طریقه به تا ته وښیي د دغې طریقې مطابق چې دی ته به خپل ماشومان دغه شانتې خپل واړه ماړه خپل ګاونډیان خپل رشته داران دا محفوظ ساتلی شي د دې نه علاوه نور هم زموږ په دې علاقو کې چې کومه دا زهریله څیزونه دي د هغو خلاف په هسپتالونو کې اکثر د هغې خلاف چې دی انټي وینم د هغو موجود نه وي دا کومه د هغې دپاره چې کوم سیرم میلاویږي یا د هغې دپاره چې کومه میډیسن میلاویږي هغه موجود نه وي نو چې کله هم څوک سپي وخوري یا بل څه څیز وخوري یا مثال په طور مار لړم یا بل څه نو اول هغه ډاکټر له وړئ د هغې خلاف کوشش کوئ چې د ټریټمنټ خبره وشي دویم خبره خلک دغه د دم دا خبره هم کوي د دم دا کار هم کوئ داسې نه د دم د څوک خلاف نه دي یا د دم چې دی نو دا نعوذ بالله دا څوک چې دغه نه حسابوي خو به هر حال هغه فوري طور باندې چې دی هغه ډاکټري اصول چې دی دا کار په کار باندې راوستان دا یو سنت طریقه ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دی دا مونږ ته ښودلی چې اول اوښ وتړه د هغې نه بعد چې دی نو بیا په الله توکل وکړه تم چې نن اول میډیسن استعمال کړه دا میډیسن راواخله د سامان وامان دې راواخله د دې ځګي صفایي وکړه د جراثیم مراسم ترې لرې کړه او بیا ویسه بیا سړي ته ووایي دا دم کړه ملا ته ووایي دم کړه ملا دمول له څه له ځئ په خپله باندې دم کوئ په خپله باندې په صوت فاتحې دم کړه په آخري صورتونو باندې دم کړه نو دا یو څو خبرې ما ستاسو مخکې عرض کړئ نو تhank you so much الله پامان